فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدقت يا رب العالمين. د انسان د بدن او د روح چې کوم خپلو کې تعلق دی او مضبوطوالی راجمع کېدلي د دغه دوو شیزونو نه یو روح دی یو بدن که چېرته یو دې جدا شي نو بیا بل شي که اصل روح نو دی هغه به خپل ځای ته ډل شي خو د بدن بیا لاش دی لا شیئا نه دی بس خلک ورته بیا لاش وي مکه ستا پلار به ستا ورور به ستا کشر به مشر به خو بیا یې زر زر یې رخصتوي چېرته وږم راکړي نو اصل شي د بدن سره د روح هغه تعلق کش بیا د دې لپاره طریقې دوه دي یو باطني صفایي ده او یو ظاهري صفایي ده ظاهري صفایي ذکر شروع دی چې هغه باندې ذکر کیږي باطني صفایي لپاره چونکې ډېر ضروري شی یو چې نو حلال خوراک بیا پرون کې سره بدن هم جوړېږي ظاهر خو دننه ستا پروګرام د ټیک کېدو لپاره هغې د حلالو ډېر لوی اثر جواب یا د باطني صفایي لپاره خپل خلک پیدا دي دا څومره چې دوی خلک تاسو وینئ د لاندې سطحې نیوالی امام عبیدالله سندي رحمه الله عبدالحمید سواتی سے رحمه الله یا مفتی اعظم پاکستان مفتی برید رحمه الله مفتی شفیع رحمه الله شاہ شبری تانوی رحمه الله انور شاہ کشمیری رحمه الله قاسم نانوتی رحمه الله دکشن رشید احمد گنگوہی رحمه الله حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حافظ زامن شہید رحمه الله شیخ الهند سے یا د دې سره چې کوم متعلقه میا او زیګل سے بیا کې چا بیره چې څومره حلقه او داسې ورپسې ځه امام شاه ولی الله رحمه الله شاه عبدالعزیز صاحب شاه اسماعیل شهید رحمه الله لکه شاه مجدد الفسانی رحمه الله ورپسې داسې ځه نو څومره چې لوی خلک تر هغه امام ابو حنیفه صاحب هغه باندې ورواړه په علي رضی الله تعالی عنه ورشه په سیدنا ابو هریره صاحب ورشه لکه شمس الدین په ابوبکر صدیق په سلمان فارسی صاحب ورشه دا ټول چې دي نو دا لوی صحابه د حضرت ما صرف چې په شجرو کې د علي نومونه خاص نور ټول صحابه دغه شان هغې باطني صفایي ورسره لازمي کړی د ظاهر صرف نه ظاهر به ستا هله اثر ورځي چې باطن ورسره لږ پاک چې باطن لږ پاک که باطن چې ګڼ پروت دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله علم ارس برابر شو د هغه وخت به حساب سره دا نن سبا ته درجې خو نه بلا ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې صرف د علم کلام د مناظرو لپاره زه شل پیرې تقریبا دا ګوبې ته تللي د ګوبې او د بغداد تر منځ ما سفر کړ
بیا د فقه طرف ته څه را یادان نه سره خو هغه وایي چې کله هر څه په هر میدان کې د علم کلام د منطق فلسفې په میدان کې ځان له وتلي شهسوارو په حدیثو کې ورته 5 لاکه حدیث یادو د فقه په میدان کې ځان له امام اعظم دی داسې لوی دی خو بیا یې 2 کاله ورته د امام جعفر صادق رحمت الله علیه خانقاه له کوم چې شیعهګان چې دي معصوم من الله ګڼي موږ وایو معصوم نه دی خو لوی سړی لکه معصوم سره پیغمبر هغه امام جعفر صادق رحمت الله علیه سره په خانقاه کې بیا 2 کاله تیر دي لولا سندان له هلکن نعمان وی که چلته مې دا 2 کاله نه وي تیر کړي دا 2 کاله نه وي امام بونیبه صاحب سره دا ایمان سوی وی بیا به نعمان چې دا هلاک شي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که چلته د باطن دا صفائی نه و نو د ظاهر د دې فلسفي او د منطق او د واجب چې امام غزالی د دنیا نه کافر دی د باطن صفائی دا لازمي ده چې دا نمونه وایي د شیخ زکریا رحمت الله علیه په فضایل اعمال چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه او رسول د چشتی سلسله دوی پیران د باطن صفائی دې په اخره کې چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه هر یو عمل د تبلیغی جماعت هم پاتې شو او ذکر جهری تر اخره پورې هغه نه بیا په میوات مرکز کې هغه ذکر جهری تاریخ سره خبره ده چې د باطن صفائی او د لازمي شي څنګه چې د ظاهر ډاکټر له منظور دغه شان د باطن تاسو په خپل کې د راځي خپل اثرات دا کتابونو ځان نشي یو تجرباتي شي ځان دلیل ډېر لوی فرق دی د ظاهر او د باطن ډېر لوی فرق عام مجلس کې مونږ دلته ناسي دلال شه مفتی حسن صاحب رحیم دامت برکات مولالیه سره کې په دې کې نو کله ته ناس دې ته کوي که راځم ور سره ناس دا مجلس پتا نه پوښتني بنا بابا څه خلک دا استاد احمد کریم هغه وی چې په خبر باندې پوښتنه تمام په پردې زنانه نظر نه دی پریوت هغه ته چې ته وګورې په دې حال کې هغه چې روړي کله دا اوس ولله بیمار مو مې انتهاروسین وغیرہ دې په ورغلي ورته ورسره مې رشید واته واړ واقع دغه د علاقې د تقریبا چې روړي په کورسه کې دا سره اوچت کې او دا سه بس کې په دې حالت کې د جمع مونږ نه پری تک شان راغشتي او دا سه په کورسه کې دا ته خبره کیږي په خبره نه پوهیږي دا څنګه چې کوم کسان کې په خبره پوهیږي دا د چې دایره داسې حالت او موږ بل څه دا پنجاب نه لري کړو ته تاسو غواړئ چې زماده سحکار دي نو کدا روجه پکې نه نسم خیر روجه پکې نه نسم خیر د خیر اړو او زما خپل ذهني دغه دا چې هغه ته دې پوری جوړ کړو چې پیسو تم تیارې دو روجو بسره ورغلو چې روجو نه بچي نه زه پر دې روجي دا څنګه پونه خپل حکم خو دې ورکی خیر بیا څنګه شاتو کا الله دې نو ته پوښتنه دې دا څه بنا کسان دا پوښتنه دا تراو ته پوښتنه رانه ودرې سره کسان چې جواب دې موږ مخره کې دې راش مایور دا بدل مطلب دا چې دا ماپې چانس پکې نشته ما دا دې ماپې له جوړ کړو دا دې ماپې له جوړ کړو دا له شریعت اجازه ده کوئی کولاړ نشي ګولې بناسته او بناسته نشي ګولې څه ډډه و بیا یې وکړه دا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې کې دا درک چرته لا دا سنت چرته لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظمت چرته لا چې په مهامخ باندې یو کس وي په مهامخ خلک وي مړه ته ودی کړو دا دې د هټک پنیت باندې وي کفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل له ګپ شپ نه دی الله دې معافي یو د ظاهر صفای د ظاهر د صفای د پر الله رب العزت وي چې ظاهري بمزان جوړي دا بم نه وي چې ته مونږ وغیرہ کې او د سرندام نه کې سوته دي چې چرندام ته دوه دې زړه پاک پکار ګیرا پرې د زړه پاک پکار د زړه د پاکی دا هغه د الله سلمان دی نو پاکی ضروری ده الله رب العزت په ظاهر صفایه کې مخ کې چې کله ذکر کو نو د دې ټکی تعلق د شنعان او قومي سره دی مخ کې الله رب العزت وی چې تاسو بوز یا تاسو دشمنی د یو قوم سره د دې باعث کو نه ګرځي چې تاسو باغی ظلم وکړي اوس دا غي علاج درته کوي چې دا بیماری د دشمنی په سبب باندې ختمي نو پړمبه سي بارے کې خدای پاک صرف مون ذکر کړو
بیا ورسره په سورۃ النساء کې منظم ذکر کړو او تیمم هم ذکر کړو چې چرته ودس مودس نو خیر تیمم کو دلته تیمم منځ او ودس ته پندري والا ذکر وکړي نو دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې د ظاهر صفای چې کله ما ته ودرېږي نو ښاپ ودړ براته نه ودرېږي ښاپ ودړ بنو ودرېږي ما ته چې ودرېږي نو د آداب مطابق به ودرېږي چې کوم آداب دي څنګه چې عدالت ته ځي ای درته کوم شی مقرر کړي کوم قانون د هغې خلاف ورزي ته نشي کولی که قیدي او که وکیلي او که جج کار څه چې ای درته کومه طریقه خولي په حق باندې چې دا د دنیا عدالت دی دا د دنیا کار دی دا د خدای پاک در دی دې ته چې راځي الله رب العزت وایي چې زه درته کوم الاخر په دې به راځي الله رب العزت دی آیات کې هغه وایي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا قمتم هر کله چې تاسو ودرېږئ الی الصلاة منستا فاغسلون او داسې وکړئ ووینځئ وجوهکم مخونه خپل چې مانځه ته ودرېږئ نه اذا قمتم بمعنی اذا اردتم الی الصلاة هر کله چې تاسو اراده وکړئ د مونځونو فاغسلون ووینځئ وجوهکم مخونه خپل که چېرته د اودس نه بیا لازمي دي که اودس چرندام دي وي او یو پیرن دې بیا عبادت کړي نو بیا مستحب دي که مستحب دي د اودس لازمي بیا نه دي او که چېرته یې نه کړي بیا لازمي دي اذا اردتم هر کله چې تاسو اراده وکړئ الی الصلاة د مونځ دپاره فاغسلون ووینځئ وجوهکم مخونه خپل نو څنګه چې موږ وایو مخ د خپلو حدودو پورې د مخ چې کوم حدود دي د زنې د لاندې حصه ویښتو د راشین کېدو دپاره نه او داسې د غوږونو موسکې ده خاسته چې کوم ځایونه دې پورې چې په دې کې د ویښته برابر ځای ستا نه وچ پاتې نه شي صرف په دا ځای نه یاد نه لنګ دی یا به صرف دې ځای پورې نه د احتیاط کار دی زه احتیاط وکړي فاغسلوا ووینځئ وجوهکم مخونه خپل وایدیکم او لاسونه الی المرافق مع المرافق غایه په مغیا کې شامله ده منطق والا به پوهېږي چې سره د څنګلو الی المرافق سره د څنګلو څنګلې پکې وي وامسحوا او مسح وکړئ برؤوسکم ای بعض رؤوسکم د سر په بعض حصه باندې مسح وکړئ دا ثابته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه مسح فرض د دې ځای نه ثابت شوه بیا د دې تفصیل په حدیث کې دی چې خبر واحد دی زیادت به نشته خبر واحد دی دې تفصیل دی دا مجمل دلته تفصیل دی هغه داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتا صباته قوم دا یو قوم ډیران چې ورته موږ وایو دغې ته راغی یو ځای ته راغی هغې تشې متیاز مبارکې وکړې او بیا د هلته نه راغی نو اودس چرندامې وکړه او په سر باندې مسح وکړه نو بناسو یا حدیث کې راځي د سر په څلورمه حصې مسح وکړه نو مقدار د دغې نه معلوم شو د دې نه په سر باندې مسح معلومه شو او هلته نه مقدار چې څلورمه حصه لازمي شوه دغه لازمي د ناسویه چې سر څلور حصې که څلورمه حصه یا د تندي برابر دی او بله خبر ورسره لازمي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرضیت هغه مقدار وښودلی شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم متواتر دا عمل کړی دی چې د ټول سر مسح یې کړی د ټول سر مسح نو دا سنت ده خو د څلورم سر مسح کول فرض دي چې په دې کې نه یو ویښتو د هغې ویښ د ویښتو ویښ دا د ناپوچ پاتې نه شي د ویښتو د پاسه به لاس نه ګرځي چې د ویښتو ویښ ته نه د څلورم حصې دا وچ پاتې نه شي لون لاس په ټیټ راځي مطلب دا وینځي به نه خلک به یې خدي ورته نه زمونږ دا مسلک چې دا اعتدال والا د څوک چا بالکل درې ویښته یاد کړي چې درې یا یو راټینګي او چا چې دی نو بالکل درې پېرې کوي په سر مسح کوي په لون لاس څوک وایي چې نه بل اړخ ته تللي دي موږ په ایمان منځ کې امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نه حدیث هم راوله قرآن پاک هم راوله دلته نه مسح ثابت شوه او هلته نه مقدار ثابت شو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متواتر عمل دا چې بس په ټول سر یې مسح کړي نو دا به سنت شي مثالې پکې لږه ډېر کار کوي وخته بدل دی نه چې لاس پېټ لونکي که نه اوبه راوچتې کي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې د هغې دې ځای پورې اکثر اوقاتو کې ویښتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خو طریقه ترې دا راغلې د حالان کې دا مونږ چې په کوم اوبو لامبو دا مونږ چې څومره لامبو دا په حدیثو کې په اسرافو کې راځي
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د انګورو مقدار وګوره هغه ډېر کم دی چې ستا د بدن نه صرف اوبه راوساسي بس ستا چې دی نو د مخ چې دی نو کاته پوره شي دا لاس لونکه اګر کا غاټ ویښ دی چې دی پټې ډرم کې بس دا ویښونه ته خپله ورسېږي دا رسېږي او ټول سر کې چې دا ویښته راجمع شي څلورم حصه دې جوړه شي بس ستا کاته خپله پوره شي وامسحوا مسحو کې برؤوسکم په سرونو خپلو باندې وارجلکم او ووینځئ بنصب اللام په نصب وارجلکم نه دی دلته شیګان پکې زیر دی وارجلکم او وینځئ خپلو لره الی الکعبین سره د ګیټو خپې چې دی نو دا وینځئ سره د ګیټو او که چېرته د هغې په زیر باندې والی نو بیا هم دغې خبره غلط راځي بیا د عبدالله ابن عباس صاحب قول به راولي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي که چېرته دې مسح نو بیا مسح د پاسه د موضوع ځکه حدیث چې دی متواتر دی د هغې زیادت دلته په قرآن پاک باندې بولی شي د علماو اصطلاحګانې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځکه فرمایي وایي ان علامات اهل سنت علامات د اهل سنت چې دي هغه درې دي چې ته اهل سنت والا پېژنې ان يعظم الشیخین چې دی به د دواړو شیخینو د ابوبکر او د عمر صاحب د دې به تعظیم کوي ويحب الحسنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دواړه نور یاران چې کوم دي زومګان وغیره چې دي د عثمان رضی الله عنه علي صاحب د دې سره به محبت ساتي ويمسح على الخفين او په موضوع باندې به مسح کوي دا به دې جایز ګڼي په خو به مسح نه کوي تش هغې اکثر د خپونه ځینې پکې شروع کوي او ځینې مسح په خو کوي وان کنتم جنوبا او که چېرته یې تاسو په حالت د جنابت کې فطهروا نو ښه پاکي راولئ دا چې دی نو ښه خبره ده چې کله ته جنوب وي نو بیا ښه پاکي راوستل پکار دي لکه سیدنا علي رضی الله تعالی عنه بدل نه ویښته هغه ته چې یو حدیث رسېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په سبا راغی هغه ویښته والي چې کله خپلو شاګردانو ته راغی نو ویښتې والي هغې ورته چې صاحب ستا خو ډېر ښکلې ویښته وو او ډېر خوند دی در سره په خپلو سنتو مطابق او بیا هم ولې ویښته ووایي هغه ورته چې د رسول الله صلم دا حدیث راته راورسېد چې ان تحت کل شعرة جنابة چې د هر ویښته د لاندې چې دی جنابت دی د هر ویښته د لاندې جنابت دی چې وي لون نشي جنابت غسل دی نو دی د دې نه وویل د دې وجې دا د دې نه وویل نو خو الله رب العزت وایي چې پکې پاکي وکړي وان کنتم او که چېرته یې تاسو مرضا بیماران او علی سفر یا په سفر باندې که چېرته یې بیماران او په سفر باندې او جا یا راشي احدون یو بنده منکم ستاسو نه من الغایبین دا او د اسمات نه د قضای حاجت نه او لامستم یا جماع کې تاسو النساء د زنانو سره نزدېکت وکړئ د زنانو سره ولم تجدو بس تاسو نه مومئ ماء اوبو لره فتیممو پس ښه تیمم وکړئ بیا فتیممو تیمم وکړئ فلم تجدو یا قادره نه وئ په اوبو باندې اوبه شته خو که ته یې زه دا اوبه استعمالوم نو ستا دننه مې یو مفتي د خپل ضمیر دی شته بهی زه سخت بیمارېږم دې سره زیاتېږم یا زما دا بیماري ده دا نور هم زیاتېږي یا دا خو چې کله اوبه شته ته پرې قادر نه یا اوبه دغلته نږدې دي خو که ته د دې کمرې نه باد وځې دشمن درته ناست دی هغه دې ونیي یا اوبه دغلته باد دي خو داسې درنده دی باد که ته ورځې نو په تا حمله کوي نو الله رب العزت وایي خیر دی تیمم وکړه یا ته په صحرا کې اوبه چې دي یو میل لري او یا تا ته د اوبو د سره اندازه نشته او ستا نه د مونځ وخت ځي خیر دی تیمم وکړه مونځ وکړه صحیح دی فتیممو بس تیمم وکړئ صعیدا د ځمکې د حصې نه طیبا په پاکه باندې یا صعیدا په خوره طیبا په پاکه باندې خوره پاکه خو داسې خوره عام مونځ چې دی دا په داسې خوره باندې کېږي که په یو ځای متیال هم شوي چې نور یې وچ کړي چې نور یې وچ کړي چې فرش نه وي د ماربل په شان ځکه چې دا خپلې اوبه ځان ته نه راخلي داسې دا واوچوي او کومه خوره موره چې نو دا یا عام چې کوم نور پر شوي دا اوبه راخلي جذب کوي چې کوم شي اوبه جذب کوي او نور یې وچ کړي نو که په هغې باندې ته د پاسه جلماز وغواړې یا داسې پرې ودرېږي لکه عام کبل دی زمونږ دا چې کومې اکثر تا ته خو پته نه په هغې باندې څه ګندګي پېدي شي وغیره خو چې نور وچ کړو ته پرې مونځ کولی شي ودرېږه پټي کې ودرېږې هغې ودرېږې بس ودرېږه مونځ کوه خپل
صحیح شو یو داسې ځمکه ده چې دا د بله چې په دې پلیتي وه خو د انور ختمه کړې ده په هغې تیمم بیا نه شي کولی تیمم پرې نه شي کولی مونځ پرې کولی شي خو پاکوونکې نه ده دغه ځمکه تیمم پرې نه شي کولی او که نه شکونه به بیا نه کوي چې ته وایې چې یاره په دې کېږي شو دغه هم کېږي شي دغه داسې بیا نه کوي خو چې تا ته یقیني چې په دې ځای باندې ګندګي وغیره نور اوچت کړې ده نو تیمم پرې نه شي کولی فامسحوا بس مسو کې بوجوهکم په مخونو خپل باندې وایدیکم او بلاسونو خپل باندې منه د دغې خاورې نه د دې نه او ګنډکول هم لازمي نه دي چې دا خلک پکې لاسونه سم داږي د دې وجې کتابونو چې کوم تیمم لیکلی وي چې دا کله ضرب ورکړو نو بیا لاسونه داسې د ګوسانډه چې مخ دې د خاورو بدله نه شي چې ګندګي دې پرېوځي او د خلکو خلک وایي ښه مخ ولاړه ما يريد الله إرادة لري الله رب العزت ليجعل چوغرزوي عليكم پتاسو باندې من حرج ستکلیف چې ستکلیف در باندې الله رب العزت وایي چې ستنګي در باندې زرا ولم دا زما اراده نه ده ولكن يريد لیکن الله رب العزت اراده لري ليطهركم چې پاک دي تاسو لرا وليتم او چې پوره کړي تاسو لپاره نعمتونه خپل چې تاسو لپاره خپل نعمتونه پوره کړي ځکه په تاسو باندې الله رب العزت وی ورضیت لكم الاسلام دینا بل نعمت می در باندې پورا کړو هغه درته په اسهل طریقې سره په اسانه طریقې سره کوم ځای ته وبنئ په بني اسرائیل کې دا نو چي پته مو کوم ځای په کپڑا سکاج وا د غسل داري به ورلې د بل څه به ورلې د بل څه کپڑا به کټکول لازمي غسل به کله کو په یو پیر ډانګول نه کی دوه پیر باندې دا چې دا اوسنی شګیانو څه دی خیال دی دې چې ساري خدای ماسودانه پورې به چې نو غسل نه ختمي نو و پیری لامل او دغه شان مونږ به صرف د هغې په مرکزي په خپل عبادت خانه کې کې چې د عبادت لپاره ځای جوړ دا نه شو کولی چې په پوله ودرېږي شي کار ځای وکړي دا پکې نه دغه شان چا به د شپې ګناه وکړه سبا به به صفا لیکلی شي په ور باندې چې بعید دا ګناه ده نه وشو دا توبه به چې کله قبلېده نو هغه قتل په بعضې موقع باندې او په بعضې موقع باندې د هغې هتک شوې او سړی به چې مړ شو نو سبا به په ور باندې لیکلی شو چې دته بخښنه وشوه او یا نه ده شي قرباني به چې وشوه که چېرته به الله ته قبوله وه اور به اوچته کړه یا به وسوځوله کیسه به ختمه شوه که نه وه به قبوله هغه به شرمنده د خلکو تر منځه پاتې شي نو الله رب العزت په ما ته احسان خپل نعمت یې راباندې وکړ چې موږ هم د دې شکر ادا کړو وليتم او د پاره د دې چې پورا کړي نعمت خپل لرا علیکم پتاسو باندې لعلکم هدسه د پاره لعلکم د پاره د دې تشکرون چې تاسو شکر وباسئ چې تاسو شکر گزار شئ شکر وباسئ شکردار چې الله تعالی ځان ورنږدې الله دې له توفیق راکړي واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم پتاسو باندې الله رب العزت پتاسو نعمت کړی چې اسلام یې نصیب کړی ومیثاقه الذي وعدها واثقكم چې مؤکد کړی د به تاسو باندې یا مؤکد کړی د هغې لره واثقكم وها وعد تاسو سره به چې مؤکد کړی د هغې لره چې لازم کړی دا او پتا باندې چې د هغې درته ډېر د بار ویلي چې دا وعده پوره کړه الله رب العزت معنا دې سره یا ومیثاقه الذي ها وعده مراد یا د الست بربکم چې تاسو د خدای سره یو وعده کړی و چې خدای درته ما رب باندې تاسو ورته وی ارواح پیدا شو تاسو موږ ټول وی الحمدلله چې او ته زموږ راغو او یا د دې نه مراد د ایمان کلمه ده چې دا کلمه وی واثقکم به نو په دې باندې اوس مضبوط پاتې شه هغه څه شي ده اذ قلتم په هغه وخت چې تاسو وویل سمعنا من وورد دا خبره د ایمان والا خبره مورد د دې د لاندې زندگی مورد او اطاعنا ومن تابعداري وکړه نو اوس الله رب العزت چې په دې وعده باندې ټینګ پاتې شي په دې باندې عمل واتقوا الله يرجد الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی علیم فی بذات الصدور برازون د زړونو باندې د زړونو برازون باندې الله رب العزت عالم دی دا یو څو مسائل دي دا مسله خو چې مسلمانانو ته معلومه هم د عامه معاشره کې دا چلی خو بیا هم بعضې کسان تپوس وکړي که یو بندی د ده په خولې کې لاړې دی اړی یا هسې هم خوله کې د هغوی دا ورزو لاړې ځای کې ګران کار دی چې ته د خولې نه به دوکاڼې کېږي
یا پوزه د انسان ته مسلې د پوزه په بره باندې راښکله یا یې دوکانې تېرې کړې نو که لږې وي که ډېرې وي د ده روژه پرې نه ماتېږي نو کوشش دې دا کوي چې هېڅ فیصدې په خوله کې دوکانې نه راجمع کړي روژه پرې نه ماتېږي روژې ته څه تکلیف نه رسي البته دونه خبره ده سړی ورته چرنده چې خولې کې اوبه اچوي نو بیا د اوبو هغه خوند وي یو څو پرې دوکانې توکي چې هغه خوند لږ ختم شي دغه مثلا نور پکې څه شته نه که انسان ته به دوکانې وغیره تېرې وي نو روژه پرې نه ماتېږي چې بار یې تېرې اوس یو کس دی او بې اختیاره ته الټې وکړې که لږې وي که ډېرې وي په دې سره چې دې روژه نه ماتېږي بې اختیاره یو کس الټې وکړې ده په زور نه دي راوستې نو که لږې وي که ډېرې وي روژه پرې نه ماتېږي یو کس په زوره باندې الټې راوستې خولې ته یې ګوته دننه کړه یا چې دې باڼه ماڼه وویل هر څه چې وکړو او الټې یې راوستې نو که په ډکه خولې سره دغه الټې وي نو بیا روژه ماته ده که په ډکې خولې وي قصدن یې راوستې او په ډکه خوله وي نو بیا روژه ماته ده او که په خپله رالې فرق پکې وکړې ښه یو کس الټې وشوي په خپله وشوي که په ډکه خوله وي او که په لږه وي خو بیا یې روژه نه ده ماته چې تېرې نه وي کله او یو بنده دی هغه په زوره الټې راوستې نو که په ډکه خوله وي بیا روژه ماته ده که په ډکه خوله وي بیا روژه نه ده ماته بله یو کس بې اختیاره چې دی نو څه وکړو الټې وکړې بې اختیاره ورته الټې راغلې او ته قصدن لږې شانتې تېرې کړې که د چاڼې برابر ولیدي خدای قصدن تېرې کړې نو بیا یې روژه ماته ده دوه درې مسلې شوي خیال ساتئ پکې کې یو کس الټې راغلې په هیره باندې خو ده قصدن پکې لږې شانتې تېرې کړې نو بیا یې روژه ماته ده او که قصدن یې تېرې نه کړي اکثر د سړي تراوي اوبه راشي یا دې ځای پورې نور څه الټې ملټې راورسي او په خپله اقدام تېرې کړي چې د خیال کې دا تېرې شوي وي نو بیا یې چې دی روژه ماته نه اوس دا ډکه خوله به څه ته وایي چې ډکه خوله څه شي ډکه خوله دې ته ویلی شي چې دې په هغې باندې خوله نه شي راباندې دا دې کاږو کولی نه شي دې ته ډکه خوله ویلی شي یو څیز دی هغه نه د خوراک دی او نه د دوایې دی نه د خوراک دی نه د دوایې دی او نه یې دا بنده په عام ورځو کې خوري عام ورځو کې دې نه خوري لکه اوس خوره ده نه دا دوایي ده او نه چې دی سړی د خوراک په طور استعمالوي خو یو نیم بنده یې د هغه عادت یې په عام ورځو کې میټي خوري یا خوره خوري نو بیا خو نه بیا نه که چېرته د یو انسان عادت هم وي او د خوراک په طور هم سړی نه استعمالوي او د دوایي په طور مودسه ګاڼې ماڼې خولې ته ورویشته نو روژه به بې ماته ده خو کفاره پرې نشته روژه ماته ده خو کفاره پرې نشته چونکې ده د خوراک لپاره دغه لپاره نه استعمالوي که انسان دوکانې تېرې کړي یا پوزه ځان طرف ته راکړي هغه الرډي قصدن عمدن نو روژه پرې نه ماتېږي اگر که دوکانې ډېرې وي وغیره روژه پرې نه ماتېږي کوشش دې دا کوي چې په خوله کې دې دوکانې ته نه دغه شان یو کس چې دی نو هغه بې اختیاره الټې وکړي لږې وي که ډېرې وي دې سره روژه نه ماتېږي خو که دا الټې چېرته ده دې معمولي بې اختیاره وي خو ده دې لږې تېرې کړي په قصدن نو بیا یې روژه ماته ده یا بې اختیاره نه وي قصدن ده الټې راوستې او په ډکه خوله وي نو بیا یې روژه ماته ده په دغه صورت او چې کوم بنده دا خوله دا ډکه خوله به کله حسابېږي چې کله دا دې به دا خوله را بندولی نه شي دا پرې رابندولی نه شي دغه شان چې کوم څیز نه دی عادتاً خوري او نه د خوراک څښاک وي او نه د دوایې وي دې هغه چې دی وخوري نو په دې سره چې دی د ده روژه ماته ده خو کفاره پرې نه لازمي خدای ته رانه رضا شي الله د دواړو جهانو خیر ونصیب الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله ته رانه رضا شي الله پوهې او سمجھ را نصیب الله دیندار تقوادار پرهیزګار الله ته رانه خوشحال شي الله ته رانه رضا 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 شي الله دا کوم میاشت دی یا الله برکت والا دی یا الله هم پکې برکت کړي الله کوم بندګانو ته چې پکې بخښنه کېږي موږ په هغې کې راولي الله کوم بندګانو چې تا سره تعلق مضبوطېږي موږ په هغې کې راولي الله دا کوم بندګان دلته ناست زړه کې وي حاجتونه یا الله تا ته معلوم دي یا ارحم الراحمین تا ته معلوم دي یا ارحم الراحمین تا ته معلوم دي الله ته زموږ دا ټول حاجتونه پوره کړه الله زموږ ټول شرعي ارمانونه پوره کړه
الله قبر حشر ته خوشاله وګرځو الله زم قدر ته خوشاله وګرځو الله دا قرآن ته په دې ورو کې وګرځو دا مو خلاف یې وګرځو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې کې پاسه الله دا د ګورګینا د جماعت نه د مبارک وګونو موجوده کړو الله خپل محبت او نزدېکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او نزدېکت را نصیب کړي الله زموږ حیا پرده عزت وساتي الله د زنانو حیا پرده عزت وساتي الله د کشرانو مشرانو محفوظو د خپلوانو د ټول خاندان یا د ټول مسلمانانو حیا پرده عزت وساتي الله د ټول مسلمانانو د کورونو د بار زندګۍ یا الله د ملکونو یا الله د هر یو فرد حفاظت وکړي الله د جانونو د مالونو د عزتونو حفاظت وکړي الله خصوصا د حرمین شریفین حفاظت وکړي د هر فتنې نه حفاظت وکړي الله د هر اسلامي ملک حفاظت وکړي د هر فتنې نه حفاظت وکړي الله د داخلي فتنو او د خارجي فتنو نه حفاظت وکړي الله سبحانه مسلمانان وبارسي الله ورته بخښنه وکړي الله زموږ کورونه د امن ګیروارې وګرځوه الله زموږ اتحاد او اتفاق نصیب الله د ټول امت نصیب الله د ټول امت نصیب الله د ټول امت نصیب الله تعالی خیر خور کی الله خیر راکې او خیر را نخور کی الله د شر نه بچ او شر نه مخوره الله د دشمنونو نه بچ کا الله زموږ د لازم سو په دشمنونو کې ماخ تا کوا الله مرا پسې سو کوا مونږ چا پسې کوا الله د بل جا د شر نه مونږ ساتي مونږ د بل زموږ د لاسه بل د شر نه وساتي الله د بل جا د شر نه مونږ بچ کی او زموږ د لاسه نور د شر نه بچ کی الله د لاس نه هر مسلمان دا هر بنده ته یا الله خیر ورسي الله د ټول عالم لپاره موږ د هدایت ذریعہ وګرځو الله موږ د رحمت ذریعہ وګرځو الله ټول عالم د زمونږ شر مخوره الله زمونږ خیر الله موږ د مسلمانانو د روغوالي سبب وګرځو یا الله د دې خلاف مگر ځو الله تعالی ناراضه شي الله د حلال توفیق راکړي یا الله حرام کې معاف تکوا الله زموږ بدنونه زموږ جانونه زموږ ایمانونه یا الله دا په حلال باندې اخته په حرام باندې معاف تکوا الله تعالی رضا شي د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانو کې زموږ لوګو ایسو الله زنده خپلوانو د ټول مسلمانانو په کې لوګو ایسو الله موږ ځان لپاره کوم دعاګانې غواړو زموږ په حق کې قبول کړي الله د غیر په حق کې قبول کړي الله تعالی رضا شي اخر وخت لازم